السلام علیکم. زه یو دوه درې ورځې مخکې په پېښور کې بي آر ټي سروس دی په هغې کې تلمه نو زه چې خپل کور ووتم زموږ سره نږدې یو سټیشن دی هغې باندې لاړم. دا سټیشن نوم په دې نه علم چې هسې نه دا بي آر ټي والا بیا د هغې امپلای خلاف څه کارروایي وکړي. ما عادت دا دی چې زه چا سره کښېنم نو زه تپوسونه ډېر کوم. زه یم چې کیدای شي څه داسې خبره پکې راوځي چې زه هغه مسلې د خلکو او زه په ویډیو جوړه کړم او مخکې حکامو ته ورسي. هلته د صفایي یو کس و. د صفایي د دوی دوه قسمه نظام دی، یو دا سټیشن یې صفا کوي او یو ګاډي صفا کوي. نو هغه ګاډي صفا کو هغه ځان له یو سړه روټۍ راغستې وه د هوټل نه او یو کپ چای ورسره و. ما ته یې څه توکو وایي جي ناشته کې مې وایي نه بچې ته کوه. نو ما ورته وایي ته څه ټایم راځې؟ هغه وایي جي د مین ډیپو نه 5 بجې ګاډي راوځي سهار، زه په هغې کې راځم نو بیا 9 غنټې مې ډیوټي، بیا 3 بجې بل کس راشي او زه ډیوټي چوټي کړم. نو مې چې ته 5 بجې د سټیشن نه ګاډي راورانېږي خو ته به 4 بجې د کور وځې او ځان به سټیشن ته رسې ویاو. بیا مې ترې تپوس وکړو مې ستا تنخواه څه ده؟ نو هغه وایي زما 30,000 روپۍ تنخواه ده 13,000. بیا ما سوچ وکړو چې دا خو د بیسک لیبر لاس چې دي د هغې هم خلاف ورزي ده، ځکه چې په دې بجټ کې حکومت کم سے کم تنخواه د مزدور غالبا چې 37,000 مقرر کړې ده. نو 37,000 کم سے کم تنخواه ده او هغه له 30 ورکوي. نو دې کې اوس دوه خبرې دي، کو دا چرته د بي آر ټي کمپني چې چلی د هغې سره په کنټریکټ امپلای دی او 10,000 تنخواه ورکوي هم دا زیاتې دی. پکار ده چې دله 37,000 کم از کم چې حکومت مقرر کړی چې تنخواه ورکوي. او کو نه دا ډایرکټ د حکومت امپلای دی نو هم د خپل قانون وایلیشن کوي، خلاف ورزي کوي. دغه امپلای لا کم از کم 37,000 دی ټولو امپلای لا کم از کم تنخواه پکار ده. دا واز چوتول پکار دي او تاسو ته چې کله داسې څه دغه میلاو شي چې هغه د قانون خلاف ورزي په حکومتي سطح کیږي نو هغې دپاره اواز چوتوئ. دا ګرانتیا د ډېره زیاته په 13,000 کې به هغه څه ځان وساتي او چې کوم حکومت 37,000 مقرر کړی هغه هم ولې نه ورکوي. نو کو چېرې ټیکهداره کمپني هم زیاتې کوي او کو ډایرکټ د حکومت امپلای هم زیاتې کوي. او لیبر ډپارټمنټ والا ته هم خواست دی چې دې باندې د نظر وساتي، هغه هم اوده دي، هغه چې کوم د دې خلکو د حقوق حفاظت کوي نو هغه هم په دې باندې ناکامه دي چې د داسې امپلای د حقوق چې کم از کم تنخواه 37,000 ورکول دي هغې دپاره د کار وکړي. امید لرم چې تاسو به په دې کې مرګستیا کوئ، دا ویډیو باندې کمنټ وکړئ او ډېر یې شیر کړئ چې دغې خلکو ته ورسي چې د دې خلکو دا تنخواه کې اضافه وکړي او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.